اهم موضوع باندې چې هغه موضوع ده د موسم تبدیلی د موسم تغیرات چې کوم دی وخت کې زمونږه په ملک باندې مسلط دی څنګه د دې نقصانات سری لکه بې موسمه بارانونه بې موسمه ګلۍ دی وخت کې زمونږه په ملک باندې دي موسم نو دې حقله باندې موږ سره دی وخت کې موجود دی د پاکستان د اټامک انرژي نیفا سابقه مشر ښاغلی ډاکټر طارق نواز خټک صاحب. طارق صاحب وړاندې خو مهرباني ستاسو موږ دومره وخت راکو او یو دومره اهم موضوع باندې نن تاسو سره موږ په دې خبره کوو. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې دا کوم موسم دی لکه مۍ ده بارانونه دي دې خوا غنم تیار دي دې خوا باغونه چې کوم دی تیار دي تریشل شروع دي او دا اوریازي دي دا بارانونه دي دا ملک کم طرف ته د دې څه وجه د دې موسم شدت چې کم شروع دي په هغه باندې. بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول. د کلایمیټ تبدیلی یا د فضایي یا د موسم تبدیلی چې دا په یو ورځ کې نه راځي په یو کال کې نه راځي په لسو کالو کې نه راځي. د 1970 نه بیا دی خو د موسمي تبدیلی شروع شوي او د دې په اړه کې په انټرنیشنل فورمز باندې بین الاقوامي لیول باندې په دا خبرې کېدې چې دا موسم بدلیږي د دنیا او دا به کېږي خو ډېرو خلکو ته توجه نه ورکوله. زموږ پاکستان کې خاص هم دغه شانتې حل چا پروا نه کوله که نه خو دا خو چې کله وایي چې خبره چې خپې د ګرمې شي نو تا ته رایشي چې خو دا خو اور ولګېدو که نه شان چلو چې کله په 2012 کې په لاهور کې د ډینګي ماشي اټیک وشو او په سوونو زرګونو خلک هغې نه متاثره شو ډېرو غریبانانو ورکې ډیت هم وشو. نو په هغه وخت کې خلکو وایي چې خو دا څنګه چل دی دا خو د اګست میاشت یا څنګه او دې کې دا ماشي او دا حالات ورو ورو بیا خلکو کې دا دغه پیدا شو بیا انټرنیشنل لیول باندې که دا ډینګي خو په دنیا کې د ډېر وخت نه موجود و خو دلته ورته سازګار ماحول میلاو شو. د دغه نه مخکې داسې کار شو چې د دې سودم رسوم طرف ته دا ټنډه به په دې ژمي کې خلکو کرله نو دې باندې به د سپین ماشي د وایټ فلای کېدو نو دې خلکو به دا په سپتمبر کې وکرله ځکه چې سپتمبر کې به موسم یخ شو د وایټ فلای اټیک به ختم شو. نو بیا فضا دا چې کومې تبدیلی کلایمیټ چینج را روانې وي نو سپتمبر هم ګرم شو نو خلکو اکتوبر ته هغه ټنډه راوړه نو ګوره په دسمبر کې ټنډه ودرېږي ختمېږي او په اکتوبر کې تو کرې نو ستا هغه چې کوم د پیداوار رشتو هغه وخت هغه راکم شو. اکتوبر نه خلک بیا لږ مخکې لاړل اکتوبر د 20 او 15-20 داسې هغه اکتوبر کې هم چې کوم دی هغه سپین ماشي دی او نن صورت حال دا دی چې خلک هغه ټنډه چې کوم ده هغه اوس څوک ورله څه طریقې اختیاري څه اختیاري او هغه څیز چې کوم دی بیا هم د میاشتې ونیمه د هغې پیریډ وي به د هغې نه پس ختمه شي. دا ټول کلایمیټ چینج دي چې کوم تا ته هسې داسې خو نه ښکاري موږ ته خو سوریه دې راغی او بس بارانونه راغلل که نه نو او ګلی کېږي نو موږ وایو یاره دا خو بس دا څنګه چلو شو دا خو موسم بدل شو. کلایمیټ چینج اوس نه دی راغلی کلایمیټ چینج د 1970 نه را روان دی خو زموږ خلکو ورته په باندې پوه نه چا ورته توجه نه ورکول. په 2014 کې زه ګورنمنټ اف پاکستان استولی وم اسټریا ته ویانا ته هلته کې زموږ یو انټرنیشنل میټینګ و او په دې کلایمیټ چینج او د دې میټیګیشن لکه د دې لپاره څه کول دي تدارک څه کول دي دې څیزونو باندې که نه نو په هغه ځای کې د 40 ملکونو میټینګ و چا مختلف خپل خو ځان سره څه پروګرامونه راوړي وو که نه ما ورته ویې مې یاره زما ملک کې خو زه خو ګورم چې یاره دا کیړې مکوړې را هغه د اوړي نه اوس ژمي ته ورننوځي ژمی را لنډېږي او اوړی چې کوم دی نه هغه دغه کېږي اوږدېږي نو ګوره چې اوړی اوږدېږي نو ورسره به ټمپریچر یو شانتي وي چې ټمپریچر یو شانتي نو ډېر قسمه کیړې مکوړې چې نو هغه به نه روکېږي هغه به نه په دوایانو باندې دغه کېږي نه د خپل هغه نیچرل پیریډ چې دی هغه به دغه کېږي نو په دې دغه باندې مونږ بیا داسې دوایانې جوړې کړلې چې هغه مونږ له د دغه ژمي او د اوړي ترمنځ چې کوم د تغیر راغی کې کابو راکړي خو اوس څیز داسې لیول ته راغو خاص کر په دې کال کې چې دې بارانونو ته چې ته ګورې نو اوس دې کې ډېرې خبرې شوې خبرې دا شوې چې لکه تا خبره وکړو چې یو خوا خو د زمیندار غنم په پټي کې پراته دي او زه یې وینم زه په فیسبوک باندې ګورم ویډیوګان خلک ورکوي
هلته غلو شو هلته غلو شو پرون سهار په سرکی کې 400 کې غلې شوې ده د هغې هغه ټول هغه جالونه مالونه سیستم ټماټر څه په ځمکه پراته هغې نه مخکې په صوابۍ کې غلو شو او په دومره سیلاب راغلو چې غنم او ګېډۍ یو زمیندار وي زما ګېډه د دې بل زمیندار پټي کېږي وایي زه به درته اوس څه چې دا زما دی که دا ستا دی نو دا قسمه دغه چې کوم دا تبدیلۍ چې را روانې دي نو ګوره تبدیلي تا ته ځان ښایي په 10 کاله کې خو تبدیلي چې کله ته واپس کړې نه هغه 50 کاله سمجھ کړه 1937 کې دا کېل شروع شو خو چې ته اوس ختمې که نه نو دا به 1950 دا 2050 ته به قول نو لکه دې وخت کې زمیندار دی که نه پریشانه دی حقیقت دی پریشانه دی لکه هغه لو دغه راولي لور راولي هغه تیار فصل دی تیار فصل او د چې غلې پوشيږي ټول لاړ شي ارس تبا برباد شي دغه ته موږ ګورو دی خو ترشل چې موږ ګورو ترشل شروع د چې باران شي ارس غنم لاړ شي تبا شي دغه څنګه تاسو خبرو موږ مازیګر کې ترشل دی په ټوکو لکه تاسو څه ګورئ کنه جی لکه دا د مې دا نن تقریبا چې نیمه 10 مې راورسېده 10 مې دی مې به څومره دغه وځي د اوریاز دي دا کم قسم اوریاز راځي ګورئ او ورږي کنه باران شروع دي اوس کې کنه د وخت اوس ټمپریچر چې دی 20 ډیګري دی کنه 20 ډیګري چې کوم د مارچ دی دا د مارچ دی د مارچ بلکې د فروری دغه دی کنه نو د دې وطن لکه او بالکل حکمرانان زمونږ اس قسمه دغه نه کوي جی اس قسمه هغه لپاره او دی وجه سره جی لکه مین شی دا ولې راغلی جی ته ير ولې دا موسم د دې وجه سره د تبدیلی په دغه باندې نه راځي لکه د یوې علاقې په وجه باندې نه راځي یا دا پورا ګلوبل لیول باندې راځي ګوره لکه انټارکټیکا کې زرګونو کاله اوره پرته وه اوس هغه اوره ولې کېږي ولې کېږي ولې هلته ټمپریچر انکریز کېږي او دا یاد وساته چې د سمندر ټمپریچر 1 ډیګري زیات شو نو 6,000 قسمه به هغې کې کیړې مکوړې ختم شي او 6,000 به کې نوي پیدا شي سمجھ کې راغله دا د 1 ډیګري د رایز په وجه دغه شانتي چې دلته کې 1 ډیګري رایز وشو نو په خیال شوی دی نو دا ته وګوره دا صرف د های ټمپریچر وجه دا ټمپریچر مخکې به دا په ستمبر کې یخ شو اکتوبر نومبر دسمبر جنوري فروری مارچ کې به بیا په بار روان شو اوس د په اکتوبر نومبر کې نه یخي دې د له موږ په نومبر نه دسمبر کې پکی لګولیو او راته بچلیدل کې نرما شو بو خورو ګرمي وو نو د دې مطلب دا دی چې دا کم چینج چې راغلی دا په یو 10 کاله کې نه راغلی 20 کاله کې نه راغلی دې باندې ډېره موده لګېدلې او همدومره موده به لګي چې ته را چینج واپس کې ډېر زیات بوټي کرل غواړي پلانټیشن ښه ډېر هیوي کول غواړي بل لاره چې څومره کول پاور سټیشن دی چې کویلې نه بجلی جوړیږي دا پاور سټیشن ختمول غواړي ځکه چې دا کاربن ډای اکساید او دا دغه بره دي ګلوبل وارمنګ کېږي که نه د دنیا ټمپریچر خیږي دا بره څه دي دا بره چې دی نور درنه دغه من نه راځي چې دا یو وي ریس چې کوم دي ټول دلته را روان دي اوزون لیر کې هولز شوي دي سوره اوزون لیر یو محفوظ لیر دی دا د نور د خطرناکې شواګانې موږ ته نه پرېږدي هغه اوس زموږ ځمکې ته راځي زموږ لاندې زموږ ټمپریچر انکریز کېږي موږ داسې یو ځای کې ګیر شو چې هغه ته روز ګرمېږي لکه لوښی دی په اور باندې کېښو هغه ورو ګرمېږي زموږ دغه صورتحال جوړ شو دا خو ډېره یو وړه خبره ده دې نه 10 کاله پس چې خدای خیر وکړي بیا به څه بل رنګې حالات وي لکه دا نن خو 1 ډیګري رایز راغلی دی یا لږ غونې ټمپریچر ختلی دی نو دا وګوره د بارانونو په ځای باندې په کلاره کښېني نور دی او دا هم شکر وباسه ګوره دا موږ سره د الله تعالی ډېر لوی مدد دی چې موږ پسې دا بارانونه راځي او دا کېږي که نه دا اوس بټۍ وه دا زموږ دا ملک نه دا اوس بټۍ وه دومره به خلک د ګرمۍ نه مړه شوي وو دومره ټمپریچر به ختلی و ولې چې کله هم دې ته یو 15 ورځې 10 ورځې همداسې فری میلاو شوې ته ګورې چې دا ټمپریچر کم وځي نو چې کله دې ټمپریچر وختو نو نوي قسمه ماشي او نور قسمونه بیمارۍ په فصلو دا ټولې به راځي پیداوار به دې بالکل لاندې لاړ شي اوس موږ صرف د غنمو غم جوړو که نه چې غنمو لپاره زما زمیندارو دا تجویز دی چې بس کوشش کوو چې څومره موقع ته میلاوي یو خو دا ګېډۍ نیغې ودروئ که دې باندې باران هم کېږي چې هغه دغه کېږي او چې چا د بس موقع ته میلایږي بس ترېشر کوئ دې ته مه ګورئ چې یاره دا ملګري سره په یو ځای کوم دا کو یا چې ستا 10 ګېډۍ وي 15 ته یې ترېشر کا خو ویې که
سمه چې راغله بل دین علاوه چې کوم دین او ډیر زیات پلانټیشن کول غواړي دا کول پاور سټیشن چې کوم دا ختمول غواړي اټوموبایل چې دي کنه څومره اخو لکه زموږ د وس اخو چا کړی دي اخو د دنیا چې هغه چوکل جی پاکستان د لپاره 25% فارست پکار دي ځنګلات او زمونږ چې کوم دي ما په خیر چی دي که 5% نه اوس کم شوی ډیر به کمی ورکړي اوس 4-5 تر غلې 4-5 تر غلې او هغه چې کوم دي دغه کل زی په ځای لګیا دي نو دا ټول د ټول څه داسې په ورځ نه کیږي د دې غاړو د چکم د لوګیوز کنه اټوموبایل امیشنز شي دا هم ډیر خطرناک دي دا ټول شیزونه دي بره د کلایمټ ته او دغه ځای چې کوم دی نو دغه اوزون هول باندې اٹیک کوي او مسلې موږ ته جوړیږي زمونږ الله دې خیر وکړي خو لکه یو اجتماعي کوشش پکار دی چې ټول خلک دا خپل یو ډیوټي وګڼي بعد خلک وی ګڼي چې دا بل اقوامي سازش دی نه نه ساز داسې لکه داسې ګوره نو تل ته پتا ګرمي ده نو په امریکا هم ګرمي ده لاشه ټکساس کې وګوره اور لګي په دغه باندې په پټو باندې په استرالیا کې اور څومره لګېدل څومره موده اور لګېدل خاص خپل لکه زم راځم کینیډا کې چې کوم دی نو هغه ځای کې ټمپریچر ورو خیږي په کینیډا کې چې ته یقین وسه چې هلته کې لږ غونډې نورو لګي داسې باران نه غو نو دا یخ ملک دی خو دومره توشي چې ته بیا په هغه نور کې ګرځېدی نه شي څو ځلې به پټ مشوم چې دا به ګاډي دننه وته یو بلډینګ کې نه وته دا خو موږ نشو برداشت کولی دا ټمپریچر وسو نو دا ټول شیزونه چې کوم دي نو دا زمونږ دا نستا غلطي نه زما نه زمونږ د عوام خو ساده لوح بالکل او د حکومت هم دغه نه دي مسله دا انټرنیشنل دي او دې کې کنټریبیوشن د انډیا د امریکا د رشیا د چاینا چې کوم زیات پاورز پروډوس کوي او زیات پروډکشن کوي دا دغه خو په موږ باندې راځي خو دا غي هغه چې کوم د طریقې ده نو هغه زموږ د لپاره زوال دی د زورور دغه یا دا طریقې چې کوم کړي نو هغه زموږ د لپاره زوال دی یقینا ملګرو ډېر ښه خبر تاسو اورئ او ډېر مفید خبرې واورئ زموږ ډاکټر صاحب نه او ان شاء الله د صرف وقتاً فوقتاً موږ په دې خبره باندې خبرې کوو لکه اوس موږ خو ساده الفاظ کوو چې یاره دا زموږ د خپل عذاب موږ ته وایو بس ټیک شو عذاب وګڼو خو وجه څه ده وجه څه وه ډاکټر صاحب ته وویلې وجه څه وه چې وجه په دې ملک کې دا د 1971 نه دا شی را روان دی خو زموږ حکمرانانو هغې دپاره د مخنیوي لپاره هېڅ قسمه څه ونه کړل لکه دا خبره کېږي لکه دې لپاره د دې مخنیوي سره د دې مخنیوي زیات تر بوټي کرل دي خو بدقسمتۍ سره زمونږ بوټي مونږ وکړو 2 کاله بعد په چینار یا شوه یا د مونږ هغه بالکل د بیخ وکړو نن تاسو په کلو کې وګورئ یا به دومره ډکي او نن د نیر په غاړه وګورئ د سرکاري په دغه باندې وګورئ هېڅ قسمه ډکي نشته یقینا د هغې زور به خو راځي نن به زمونږ زمینداران پریشانه دي یقینا پریشانه دي ډېر افسوس دغه مقام دي پریشانه دي نو دا سوې خبرې وي او ان شاء الله به وخت نو وخت زموږ ډاکټر صاحب سره به دا خبرې کوو ډېره مهرباني دي والسلام